أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. سورة النمل 4 نمبر آیات. په دې 4 نمبر آیات کې د هغه خلکو احوال ذکر کیږي چې کوم خلک د قرآن نه مخالف دي، یا د قرآن نه سریبو د خبر نه دي، یا خبر دي خو عمل پې نه کوي او ضد کوي. د هغه خلکو کمزورۍ، نقصانات او د هغې انجام ذکر کیږي. وړاندې د قرآن صفتونه ذکر شي او د هغه چا صفتونه و چې کوم حامل قرآن د قرآن باندې عمل کوونکی سړی. اوس د هغه خلکو احوال ذکر کیږي چې کوم قرآن نه ندي خبر یا یې مخالف دي، اسی مخالف دي، ضد د وجنې مخالف دي. الله تعالی وایي ان الذين يقينا حاكسان لا يؤمنون بالآخرة، ایمان نه لري په آخرت باندې. کوم کسان چې قرآن نه مني، قرآن ته نه کیني، هغه آخرت نه پیژني. او چې کله آخرت نه پیژني نو بي انجام دا شي چې زینا لهم، من خسته کړي د هغوی دپاره اعمالهم، بد عملونه د هغوی. کم کسان چې د قرآني علم نه د قرآني درسونو نه فایده نه اخلي نو هغې ثمره به دا وي چې دوی ته به بد کارونه ښایسته ښکارېږي. بد خلک به ورته ښایسته ښه خلک ښکارېږي، نیک خلک به ورته بد ښکارېږي، هر څه به ورته الټه شي. لکه د سړي چې نظر خراب یو لرې شي ورته نږدې معلومېږي او نږدې ورته لرې معلومېږي. داسې کم خلک د قرآني درسونو نه غافله شي، ناخبره شي، هغوی ته بد ښه ښکارېږي، ښه ورته بد ښکارېږي. فهم یعمهون، نو دوی ړانده شي، خو بد فرق نشي کولی، ګډ وډ شي. نو دوه څیزونه سړی خرابوي، یو جهالت، یو ضد. د سړی خرابوي، ړوند کوي، بیا د خو بد منځ کې فرق نشي کولی. نو چې کله دې حد ته ورسېږي نو اولئک الذین لهم سوء العذاب، د هغه کسان دي چې د دوی دپاره بد عذاب په کومو ځایونو کې؟ په دنیا کې، په قبر کې. وهم فی الآخرة هم الاخسرون، دوی په آخرت کې هم ډېر تاوانیان دي. آخرت کې ډېر تاواندار چې دا کسان نیک کارونه به هم کوي، ښه کارونه به هم کوي، د خلکو د مطمئن کولو دپاره، ځان ښودلو دپاره، یا په خپل خیال کې به د نیکۍ کار ګڼلی. لیکن چې کله د آخرت نه مني، د آخرت نه دی قایل، نو د دې اوبال به دا وي چې د ګناهونو باندې به سخت زړور وي، ګناهونه به ډاډه کوي. د شعائر الله، توهین، د دین مخالفت به ته څه شی نه معلومېږي، سپک بېکاره کار به ته ښکارېږي، ګران به ته دروند به ته نه ښکارېږي چې خطرناک دی. نو دا به جرایم پیشه خلک جوړ شي. چې کله جرایم پیشه خلک شي نو دوی به ښه کارونه ورسره هم کړي، څه کارونه به سمي، او په تمه به دی چې دغه کارونه به زما دپاره په کار هم راشي په قیامت کې. لیکن دغه کارونه به هېڅ په کار رانه شي. چې په کار یې رانه شي نو هم الاخسرون، ډېر تاواني به شي، خواري به هم بې ځای لاړه شي، جنت نه به محروم شي، جهنم بې ځای شي. دا د هغه خلکو احوال دی چې کوم د قرآني تعلیماتو نه ناخبره یا دشمنان دي، ضد د وجې نه دشمنان دي. وانک لتلقى القرآن، او یقینا تا ته درکړی کېږي قرآن من لدن حکیم علیم، د طرفه د داسې ذات چې هغه حکمت والا او پوهه ذات. په دې آیات کې یو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د تسلی ده چې که خلک څومره مستا مخالف شي، په تا اعتراضونه کوي، په قرآن اعتراضونه کوي، نه مني د سره، نو هېڅ خبره نه ده. الله خو د سره منلی دی، الله خو ویلي دی چې الله له طرفه دی او دا ستا لپاره پوره ده. دویم په دې کې د روانو سبقونو ته پټې اشارې موجودې دي. هغه اشارې دا دی چې الله تعالی حکیم او عالم ذات دی، حکمت والا او پوهه ذات. چې کله حکمت والا او پوهه ذات شو، دا قرآن خو الله نازل کړی دی، نو په دې کې چې کوم واقعات را روان دي، دا مشهور واقعات، په دغه واقعاتو کې به د حکمت او د علم خبرې تاسو واورئ او وبینئ. دې واقعاتو کې ډېر لوی حکمت پروت دی، ډېر لوی علم په دې واقعاتو کې بند، ځکه الله نازل کړي د قرآن حصه یې ګرځول. او دا تاریخي واقعات او د ملتونو د عروج او د زوال، یعنی د ګټې او د تاوان اسباب د تاریخ نه معلومیږي. کم کسان چې تاریخ مطالعه کوي هغه دې باندې پوهېږي چې فلحال په ګټه کې روان یو که په خساره کې روان. او کم خلک چې تاریخ نه غافله دي، نه خبره دي، هغه خلک په دې رازونو د سره نه خبرېږي، نو اکثر د شکستونو سره، دوکو سره د خلک مخامخ کېږي، بار بار دوکه کېږي د خلک. نو الله تعالی حکمت والا دی او پوهه ذات دی. د حکمت او د علم په منځ کې فرق او د هغې تعریفونه مخکې ځای په ځای تېر شوي. اذ قال موسی لاهله، هغه وخت چې ویل موسی علیه السلام خپل اهل ته. د دې ځکه نه راواخله د دې 7 نمبر آیات نه راونیسه، تقریبا د
14 نمبر آیات پورې په دې کې د موسی علیه السلام واقعه ذکر کیږي او د 49 نمبر پورې په دې کې تقریبا 4 واقعات دي څلور واقعات ذکر کیږي د دې واقعاتو خلاصه چې کوم نه غاټي خبري دوه خبرو ته دوه حکمتونه دوه غاټي خبرې په دې واقعه کې تاسو وینئ یو دا خبره ذکر چې پیغمبران څومره د لوی مرتبه والاو خو علم غیب د اچا سره نو دا ټول د غیبونو خبر نو په دې وجه ډیرو ځګنو کې بدوی خطا شو د دې بخیال یو آلته بل شانته کې وشو لکه د موسی علیه السلام واقع کې به تاسو وینئ چې د مدین روان د مصر ترازی پلار کې لار خطا شو تیارم نو یخنیم نه خپل کور والا هم ور سره دغه بیمار هم ده هغه د ور هم سخت ضرورت په دې کې د یو غر کې د ونی نه تاسو اندازه ولګول چې د ونی ور اخیسته د ور کوي او چې دا کنه چا ور بل کړي د خوا کې څوک ناست نو د خیال دا و چې دا ور ده چې ورغه ورالته نو او دغه د الله تعالی تجلیات او رڼا او دغه ځکه کې आवाज وشي ز الله یم نو ګوره د موسی علیه السلام خیال یو ال د بل وشوله نو پته لګي چې موسی علیه السلام د غیب علم د سره لار نو خبر ته نو د غیب علم نه نو خبر ال د الله خبر ورکړي ز الله یم د ور خبره نشته ور نشته موسی علیه السلام به د ور پسې ورنږدې شو ور رانی وو کوم څنګه چې ور هغه سره څنګه رانی ولې نو موسی علیه السلام چې کله نږدې شو وکتل نو چې کوم ځګنه ور کوي دا ونه نورم تازه کیږي شته کیږي سوځيږي نه د چې کله یو ور د لاس ور وغځاو چې کنه زه رانی سم موزان سره وړم نو هغه ورته پورته و تختید د کوم ځای ته ورنځ کېدو ور به تختیدو درانی وینش او د بار نه نس کار راولید نو څنګه را ماته دي سلامات هم نو موسی علیه السلام حق حیران شو چې بده کې आवाज وشو چې انی انا الله ذل لا نو د دې واقع نه دا پته ولګیدل چې موسی علیه السلام ته د غیب علم بالکل نو او د هیڅ چا څخه د غیب علم نه دا صفت د الله تعالی ایسو د غیب نه خبرېږي نو مخلوقات مبارک دا خبرې کول د داوی لرل چې د پټ پناه د ستنشته دار سره خبر دي د شرکی عقیدې شرکی خبرې دي الله تعالی و اذ قال موسی هغه وخت چې موسی علیه السلام له اهلی خپل د کور خلکو د کور خلک یې څوک یو زنانه ور سره او د شعیب علیه السلام لرو د ځکه کې سبق او تعلیم دار چې مسلمانان غیرتی خلک چې کله یو محفل یو مجلس کې د خپل زنانه متعلق څه خبره کوي نو ډایرک بنوم نه خلک پلان کوي او داسې به نه یاد بلکې په احترام سره به درې پښتو زم پښتانه اکثر درانه خلک چې کمی هغه چې د خپل زنانه ذکر کوي نو وایي چې بس کور والا دې سی ویل کور والا ته ما دې سی ویل هغه نوم نه اخلي ډایرک نوم نه اخلي داسې نه یاد پر دې محفل کې دغه شان د قرآني هدایت او تعلیمات هم دغه شان دي چې بس داسې بکې د اسلامي تعلیمات دي اسلامي اصول دي نو الله تعالی چې کړه د موسی علیه السلام د زنانه واقع ذکر کوي نو اذ قال موسی لاهله هغه وخت چې ویل موسی علیه السلام د خپل کور والا خلکو او کور والا خلک څوک د زنانه ونه کو هغه پښتو کې کم ټکي خلک استعمال هم کټکه شو چې کور والا شو انی انست نارا یقینا زینم ور دا واقع هغه وخت منځ دراله مخې د واقع تیر شوی دی چې موسی علیه السلام د مدین روان شو لس کله شعیب علیه السلام د خدمت نه فارغ شو او ډیر روان شو مصر تراز خپل زنانه ور سره ده او زنانه بیمار ده د یخنۍ موسم د تک تور تیار ده د باران اندازه هم ده او بده کې د لار هم خطا شو سخت مشکلات مخ ته شو نو بده ټیم کې موسی علیه السلام ډیر ور خطای سره مخامخ ته چې وی کتل له کوه تور په خواشه کې او ځکه ور ولید رڼای ولیدل د موسی علیه السلام خیال دا و جب سوکی ور بل کړی زب ورشم د لارې معلومات پته وکم چې یاره زمي سره تزم په کوم لار باندې راځ هغه بل راوخه او دویم به دا ور راوخله منو ځان سره به راوړم الته کې به ګرمایش حاصل کو ځان په خبر به تاود شو پیدې به حاصل کو دی وره نو خپل کور والا ته ویل جما انی انست یقینا مال دل د نارن یور ساتیکم منها بخبر زرد جزبر راوړم تاسو ته یو خبر دا کوم د جمع د بار استعماليږي جمع زلزلګر کې تعظیم د لپاره خلک استعمال کوي چې خلک محترم خلک څه خبرې کوي نو تاسو د دې ویل ما تاسو د دې خبره وکړه اگر چې کس وي دا جمع خلک د احترام د لپاره استعمالي احترام چې کوم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم په ډېر الفاظو کې نقل لزنانه متعلق به داسې جمع الفاظ استعمالول نو خپل زنانه ته ویل چې تاسو له دې ور نه یو خبر راوړم الله رب معلومه کو چې دا مصر به کوم لار باندې دي او آتیکم یا راوړم تاسو ته بشهاب قبس یو لمبا بلیدون کی لمبا به تراوړم صد بار لعلکم تستولون دې لپاره تاسو تاود شي هغه فلما پس هر کله جاء چراغ دی ور خواته چې دوته ور وایو د په خیال باندې ور هغه خواته راغی نو دیانو आवाज وشو ام بورک من فی النار ومن حولها چې یقینا برکت ولادي هغه سوچ په دی ور کې دی هغه سوچ ته چاپیر د ور نه دی
نو دا اور ته ګمان د موسی علیه السلام باندې وای دا اور نه موسی علیه السلام نږدې ورغله دا اور رانیسي بیخي نږدې شوی او دغه ځایونو کې تیر چاپېره ډېرې فرشتې هم موجودې دي ځکه د الله تعالی تجلیات دي د موسی علیه السلام سره خبرې دي ډېرې فرشتې د استقبال دپاره د احترام دپاره دغه ځایونو کې تیر چاپېره ولاړې دي نو من فی النار نه مراد موسی علیه السلام شو هغه څوک چې په دې اور کې دی مراد ترې موسی علیه السلام دی تیر چاپېره دا فرشتې دي نو دا برکتي دي برکت په نظر شوی دی وسبحان الله پاکی د الله تعالی لرا رب العالمین چې رب د مخلوقات دی دا الهی خبرې وي یا موسی اے موسی علیہ السلام انه انا الله العزیز الحکیم یقینا ز الله يم چې غالب او حکمت والا يم والقي عصاك او غرزوام ساخبله دې ځکه نه بوله چې موسی علیہ السلام ته خدا پته نه وجه د الهی تجلیات دي موسی علیہ السلام د ور نیول کوشش کاوه الله تعالی به سلام واچو برکت د برکت دعا ورته وکړه چې تم برکتی د فرشتې برکتی دي یعنی کم مرحبا او کم سلام کلام چې هغه انداز وش دا غینه بعد موسی الله تعالی او د خپل صفات خو ز غالب يم ستا دشمنان به سپر کیږي خرابوم به حکمت والا يم کم امتحانات چې بتا باندې راضي دا یو غټ کس جوړور د پاره امتحانونه بتا باندې راضي چې یو غټ سړی جوړ شي غټ کارونه ستانه واخیستل شي نو د دې نو دا مسله هم معلومه شوه چې سلام کلام نه بعد تعارف کول په جنګلو کول دا شرعي طریقه ده چې په جنګلو دی وش